अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अखरजक रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़्क़ व इन्न फरीक़न मिनल मुमिनीना लकारिहून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग़ज़वा बदर मुबारक की बुनियादी खबर बस की बलिदो रसूल जोश देता फिजा संग बराबर हुआ, हालात संग बराबर और देश जवाब लागे बयान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने मुनव्वरे में वतो इरादे द काफिले के काफिले वाला यात्रा करे और नबी सल्लल्लाहु को इलाका की रियासत को हदूद के दलना बगैर इजाजत ना यो सलना बार बार सदा दी का सजा और कोल प्रकार सजा और कोल नवे कबिया बदा कभी न बदल का सजा और कोल और जरूर तो बदर मुबारक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले तैयार है खबर हम लोग हल होता लेकिन जो मकसद ज़ाहिर बावत की रिपोर्ट से खबर न हो कि 1000 कसान या 1300 कसान बराजी के मक्की मौजूदा और आदि सरब जरूर मकाम की काफिले सर खबर हो काफिले के दुबरा दागे मुहाफिजीन तादाद दुनिया को बावत की कुल कसान मौजूद है तो ये बफरावे जी और दा उन्हें जल्दी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा मदीने मुनव्वरे अंसवार में वे तादाद के रवान लेकिन दिन अमस के जिक्र ग़ज़वात और सजदे और मुहिमुना भाई सिर्फ मुहाजिरीन को शामिल सिर्फ मुहाजिरीन को शामिल देखिए 170 खज़रजना और तकरीबन 61 कसान दादा औस कबीले में दादा लोग के कबीले में बड़ी मदीने मुनव्वरे उनका कसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवान वो कसानों सरब के असुनो 70 कसानों सरब खानो और दा नंबर पानी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरब दो कसानों को नंबर पानी पर वो खवाने को नंबर सोरे और सोरे मतलब इधर जो मसाइल मज़ाहिर देर जियाद कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादी ज़फ़रान या वादी ज़फ़रान या इलाक़ा दा ذات النبي صلى الله عليه وسلم ورسول فقط وتولى كده كقافله لا تطير شو او داغي مقابله کی داغي الدفاع دفاع مكي معظمين يولي فوجرا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك پڑھاو او صحابه کرام سره مشوره وکړه چې وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم دغه نبی صلی الله علیه وسلم فرمو ته وی چې یو طرف ته قافله ده بل طرف ته د مکې نه پوره لښکر روان دی تاسو را مشوره راکړئ چې نبی صلی الله علیه وسلم په داسې اهم کار کې مشوره کوله یو هغه خبر دی چې الله تعالی خپل طرف نه رالیږي دا خبره به داسې دی باید یو مشورې حاجت نشته یو داسې خبره ده چې د هغې تعلق نبی صلی الله علیه وسلم کې اختیار ورکړی دا کې خدا کې یا بعضی انتظامی قسم معاملات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق سے مشورہ کرے تو مشورے تذکرہ قرآن کی بار بار آرہے وشاورهم فی الامر وآمرهم شورا بینہم تو مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دا خلق کو اجمالا ذکر کو کہ بعض خلق داسی كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون كلا إذا قدروا لك إذا جوزكم الأحكار بخلصوا أو تيارين كلا لذا داسموا لك تكلوا إلى المال لروان أو كوري ورد ومال لروان ده مطلب دارة جبال صحابة كرام داسموا جاني نبي صلى الله عليه وسلم تقول يدخل بغمرة فهمت فتوة يتاسوا الأحكار بخلص لنا ما قبيت من تيارين كلوا بدن سره جن پورا سامان راوړل مې پردریو نو سره ډېر راوښتې ابتدا کې خدا شي نو
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خبره پوه شو هغه دا خبره وکړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې موږ ته ابتدا کې دا پته ده چې ابتدا کې ستا رائے خدا سے نه و چې موږ د لښکر په کې لښکر خبره نه و لښکر خبره ولې چې جاسوسان راوړل د مدینه منوره کې راوړو هغه وخت د لښکر معاملې نه و تاسو د قافلې اراده و اوس کې دې شي الله تعالی ته یو بل لار خوندي ته الله تعالی یو بل سلام ورو چې نه د لښکر د قافلې په مقابله کې د لښکر راوړل نو بس موږ خو صحابه موږ ملګري یو مؤمنان یو بیعت کړی خبره منلې ده نو چې څه حکم شته هغه حکم وکړو موږ د بار بیا د حکم نه منلو بغیر بله لار نشته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله خبره وکړه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا وینا تاسو خبره کله خبره وکړه اجازه دې څه خبرې په واضح وکړه او خبره حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ نوجوان صحابي دی او ډېر د مهاجرینو نه دی هغه پاسې او یو دې مزیدار د تقریر په وسیله جملې ډېرې مزیدار جملې ویلې د خدای پیغمبر الله تعالی په لاس کې لاس درکړي ایمان در باندې راوړل ستا تصدیق هم کړی موږ د بني اسرائیل په شان کې نه یو بني اسرائیل ته د نبی موسی علیه السلام یې جګړه ورسې هغه ورته فضل انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون زتا واستعرب لجنو کې مقدد تناشي هذا المقدار ته موږ د بني اسرائیل په شان کې چې تا دوای د استعرب جنو کې مقدد تناشي بلکې موږ د دوای چې ته راغله د شعور په درسو او د رب د مقدد کې ان معكم مقاتلون هم جلسوا او دا جنگ ده په موږ د وې د دریاب ته ورودانګي د سمندر ته ورودانګي هغه سمندر ته ورودانګي هغه سمندر ته ورودانګي چې فائدہ ظاهر نه ښکاري یعنی خودکشي د خودکشي د هدف پر مستقبل وینا خودکشي ته تیار دا غیر ته ظاهر هیڅ فائدہ نه ښکاري د دشمن سره په جنگ کې د ظاهر څه فائدہ نه ښکاري ومن له سمندر له دانګي خودکشي له خودکشي ته تیار فسير بنا على بركه الله زدا الله تعالی په مدد باندې مخکې د تفصیل نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا خبره کوله چې نه څه خبره وکړي حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ پوه شو وی غالبا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام اراده مو طرف ته چې موږ سو وایو ځکه دا باندې موږ په دې خبرې کولې دا مهاجرین خبرې کولې حضرت عمر حضرت ابو بکر او حضرت مقداد دی ولا مهاجرین نبی علیه الصلاه والسلام ها ویاکم آنی تاسو یادو تاسو خبره حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ بیا هغه خبره ډېره زیاته خبره پوره وشوله او بیا نبی علیه الصلاه والسلام ته وکړه خبره وکړه چې موږ دا باندې ایمان راوړی د دنیا د فایدې او د نقصان پروا نه ساتو د خپلو بچو پروا نه ده ساتلې چې کله برق الغمام یو ډېر یو ځای یاد کړه لکه دې سړی لکه د کراچۍ پورې درسره لندن پورې درسره لکه برق الغمام پورې ځای که نه موږ به یو کسب واپس رانشي او انشاءالله العزیز سبا به موږ چې دشمن ته مخامخ شو که نه انا لصدق عند اللقاء موږ چې دشمن سره مخامخ کېږو نو موږ بیا ټوکې نه کوو موږ قرباني ورکوو بیا سر نفري کوو او ولعل الله یریک منا انشاءالله چې کله وخت راشي نو تا ته به الله تعالی دا وښیي چې موږ رستو کېدو والا نه یو ما تقر به عینک الله تعالی مستاس کوي دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام واورید نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس مطمئن شو مشاعره بس دا مرګي ورا سره دې مطلب دا و چې دا شولم تور باندې خلکو له یو بیعت دی لکه بیعت الرضوان کې چې هغه د حدیبیه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان ورسته او صحابه کرام چې مؤمنان دي او پیغمبر ورته خبره دی راشي نبی خصوصي طور بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حالات مولې اوس په دې حالات کې ولا فرما ہے دې حالات کې سره ودرېږي کې نو درېږي دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وختل بس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسه روان شو بدر ته چې کله ورسېدو دا بدر یو بستی ده یو کوټه باندې کله ما دې باندې ډېر زیات ریسرچ وکړو دا ټول نو کتل چې دې بدر د خلکو په دغه موقع باندې څه حرکت کړی دی چې خبره کړې ده چا سره ملاو شوي دي یا دې سره چا سره رابطه کړې ده کمې ده کړې دې
ताकि लेके कि सहाबे किराम नास थी दे तरफ तो सहाबे किराम थी और दे तरफ तो दुश्मन थे दा दुश्मन और सहाबे किराम पर इमेज की वो बार दे बा नफलिस्तान दे दा बाबू ने और दे तरफ था वर्कूट है मुझे वो बस्ती दा है क्या لذا كني خلق لك جبدي مقاماني لذا مكير خلق وصل صلاة بفكر لذا أو نوضر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة بفكر لذا ما لدى سبب ملاو نشو ممكن هذا مزيد متعليق سميرون كي بيجد من يقول لك خبر ملاو نشو وفي الحال ما لدى خبر ملاو نشو لذا بدل دي خلقه ولا وقت شكر دار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما صلاة بتوم كدرو نقرأ يا ده مكير دي خلقه صلاة بتوم كدرو نقرأ يا ده جنب دي جنب سكماشي نقرأ دي كدرو نقرأ ردي سؤال جواب ما تبلاو نشو ممكن هذا يتكلمون كتابون هي هذا كتابون كتبوا مطالعة كثيرة بار حال رسول الله صلى الله عليه وسلم التورع أيه وزي كديرشوا حضرت حباب بن منذر رضي الله تعالى عنه وصحابه أقول يا رسول الله لكن جاء كتاس قرارهم ندا منزل أنزلك الله دا سيدي الله تعالى تبين كده تكينا أم هو الرحم أم هو الحرب والرأي والمكيدة أنا هذا جمع سلام أو جمع وتدبير النبي عليه الصلاة والسلام تقول هذا جمع وتدبير بس ما هذا مناسب لنا نحن حباب بن منذر توجه نعم نبي عمر هذا مناسب لنا الذي بزيف أنا أفنان كيف مناسب النبي عليه الصلاة والسلام تقول بسمك نبي بيجدا زي زمدا قارزك مناسب ليش نوم يوم موت بيجدي دشمن بدونا من بنبلشوا لكن هذا دشمن لا كمان دي كمان جديدة بجانب وهسلا جفجان كي مربوطة كي ندربونا من دولة ودلالنا من دولة ولا كمان دي كمان لا بجانب وهسلا النبي عليه الصلاة والسلام قال مشورة عن عمله لنا فضل لك النبي عليه الصلاة والسلام فأنا معاملاتك فكما معاملك بواحد نور عليه دخلت مشورة عن عمله مشورة عن يدله مشورة عن يدله مشورة عن المكان يا كما معاملات اجتماعية معاملة باي مدخل مشوري منطقة أو مشوري وقت وقت البقاء النبي عليه الصلاة والسلام دعنا جينا مربوط كبير جرادة مدار وشتى وهذا بيا جاسوسان مزه فارم دعنا النبي عليه الصلاة والسلام تدريبه دين بعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الشعب بن معاذ مشورة ماني بيوردة ماني يو سفر دوش يو چوبال دوش دارو سوى چوبال ورطوه سفر ورطوه عريش ورطوه دارو خلق الله ورطوه سانگو مانگو يو چت ورطوه داسي يو چوبال ورطوه يو سفر أخذ الرسالة من معاذ رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قبل قبل بيغمبر داي وچت زيبا نبتالا زيب وطو دار تبا كسان مدرو أبتانا چاپير ولا ندار دشمن بدا زيبا نبتا اچانک حمله ونس أو تبغى يكون ميدان جائزات أو لا أما زين وتبغى تباخله هدايات الراكب أو تأخر وتبغى تباخله مخي ولا يجي بوقت زروت شتا مكان هذا كم طرف تتوالي كم طرف تجمع حالات فتم تلاقي جب جنگ متفتح ملاقي شكست ملاقي حالات الجنگ مختلف بدلي كرا بدلي جب يا كذا ده آساني جب يا يوجد زين تتجراني كولش نبي الله صلى الله عليه وسلم تعالى خبرنا من لا أو قالت كي بيا هذا بار ما شكر زي لو ده زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي دعاء وقتي دعاء وقتي بس كده شيء حضرت أبو الصديق رضي الله عنه قال له ده بيعبر بس ده دعاء قبول يشبه أو الله وسبحانه دمر زيادة دعاء يعني ده دعاء مختلف مكاني أجل خلق الدعاء إنكاري ده مدير بيه منافق لكن ده أسباب الإنكاري ده منافق جملة بزيد ترى وتدان سروري جملة بزيد ميدان انتخاب ممكن التبدأ النكارة مخلي التبدأ الجرأة ولا همت نكارة ملي التبدأ التنبير نكارة لي ودواغاني ممكن لكن نجي واجب ودواغان كمان بجملة رجيم جزء بدل تناسب مفرد أملاك أمريكان تباكي روسم تباكي هندوستان تباكي وجني بعد لما جندا ودري ده سنيكي إذا ودواغان يواجه سنيكي لكن ده بارا بعمر ميدان ده وتلوان ليش ميدان ده توزي بيا الله تعالى ملاك يبرالي ما تخكاري ده بقوم جماعة كده بدي عربي كم يعمل الدكتور بس كم بيا عربي واش فبقى عربي كده ولا تفهم وجه عربي صلاه بازار تروان ده بازار کی خرف ده بازار کی خرف ده ما خلى بالتعليم يافته وقرآن يستقبله وكله هاي ما تبي تزين ولا تجربة إن شاء الله واحد ما إن شاء الله تبغى كده بجد ويبيشي بجد كده وخرب ملكه
مجبور شو بالخير ولا لازم بكون تعمل هذا اللي بوجودهم جبريل بجيب فيديو خير ما يلاقي له إن شاء الله واحد نعم خبري مروي وسات إنه جبريل دلنا ما تجخري بيته جكتله بجيب بيسين لي جبت جواله جواله وواپس کو ترامان جو دروازه له مولا مخزو ددن نبي سوكي وإن شاء الله وردلك إن شاء الله وردلك يخرج وردلك نبي ورده يخسيتر الخاطر أوسلو وإن شاء الله ده سجل شو جزء بيلي تلاعب ما إن شاء الله نبض بخبر عليك ولا إن شاء الله نبض على خارج بيت وإن شاء الله نبض جبت روجة إن شاء الله هذه قطعة لعنتي إن شاء الله قطعة ما بيجي يوم ده فموقع إن شاء الله واحد بتاعنا مش بموقع إن شاء الله واحد ده شيء خبر غير سعدية الله تعالى ما نسوق اعتماد نقول الله تعالى دعاء دعائي ده هذا مرستدا المؤمن ولا غير المؤمن ده فرق له مؤمن بالله مؤمن وصل عليه اعتماد وصل لك ده سنه وصل لنا بسبب معجزه كده شيء فدي جنگ بدر کې یو صحابي دی هغه توره ماته شوې ده راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته خدای پیغمبر توره مې ماته شوه توره نشته څه چل وکړم نبی علیه الصلاة والسلام یو لرګی پروت و لرګی ودا وه چې هغه لرګی راځي بل په داسې چې وخځه او هغې نه توره جوړه شوه دومره اوږده توره داسې برېښېدلې توره جوړه شوه هغه توره هغه واخیسته او په هغې جنګ شروع دا معجزه ده معجزې هر وخت نه کېږي معجزې د پیغمبر په لاس کېږي او د پیغمبر په لاس هم ټول عمر نه کېږي پیغمبر راغی په جنګ احد کې زخمي شوی دی په دې مخکې کړی ماته شوې ده د خوب کړی په دې مخکې ماته شوې ده سر یې زخمي شوی دی غاښ هم مات شوی دی معجزې په هر وخت کې الله هغه الله تعالی هغه چې کله ښکاره کوي ته به د معجزو په تمه کېږې نه دا درته ښه اسباب دي هغه هلې د الله تعالی نه به دعا غواړې دا هم غلطه ده چې سړی وایي چې زما سره وسله شته که نه موږ سره لکه دا نن سبا چې بحث کېږي موږ سره دونه وسلې دي د الله تعالی د اعتماد خبره به زموږ نه وو د الله تعالی د مدد خبره به زموږ نه وو چې الله تعالی به مدد کړي زه به مؤمن یم انډیا په مقابله کې او د چا په مقابله کې خبرې کوو سره به وسلې خپلې شمارو د ایمان خبره به نه کوو د الله تعالی د اعتماد خبره به څوک نه کوي دا خبره دا تصور غلط دی دا د مسلمان تصور نه او د مسلمان تصور دا هم دی چې بس پروا نشته د ښځې قداره کوي او خدای پاک ورسره وکړي که ته پاکې ورته خیر ډېر ډوډۍ وخوره او سمله وکړېږه خڼېږه او بیا راماسه بیا یې دوه کاته خلکو بیا خدای پاک کافران تباه کړي مضمون خو بېغمه پراته وي کافران به خدای تباه کړي ملایک به پسې رالېږي دا دواړه تصورونه غلط تصورونه میدان ته به وځې اسباب به استعمالې عقل به استعمالې وسایل به استعمالې عقل نه به کار اخلي وسایل نه به کار اخلي مدد به د الله تعالی د طرف نه راځي او د الله تعالی باندې به اعتماد وي وسله به د اعتماد نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه عریش کې ناست دعاګانې ډېرې زیاتې وکړې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ویل خدای پیغمبر هغه دا دعا قبوله شوه نبي علیه السلام چې کومه دعا کړې ده هغه دعا هم ډېره عجیبه ده وی اللهم هذه قریش خدای پاک دا قریشیان چې دي اتت بخیلائها ډېر په نشه کې راغلي دي دا قرآن د هغې باره کې تذکره کوي که نه چې ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس بطرا په مستۍ کې راروان دا نمایه ابو جهل ته چې کله د ابو سفیان خط ملاو شو چې بس دی موږ واپس رالو او قافلې ته خطر نشته نو بس لهذا تاسو واپس کړي کوئ ابو جهل ویل موږ نه شو هلته ځو او هلته به ښځې به ګډوو هلته به شراب څښو هلته به بخار لالو هلته به جشن مناوو مستي به وکړو دنیا به ووچو دنیا ته به دا ښه وي چې موږ د خپلې قافلې حفاظت کولې نو بطرا په مستۍ کې راغلو ورئاء الناس یو تکبر یې کړو خلکو ته یې ښودنه کوله چې موږ هم سودونه اتت بخیلائها الله تعالی دا ډېر په مستۍ راغلي دي ډېر په نشه کې راغلي دي تحاول ان تكذب رسولك او دا اراده کړې چې ستا پیغمبر تکذیب وکړي اللهم فنصرك الذي وعدتني الله تعالی ستانه هغه مدد غواړم چې ته یې زما سره وعده کړې ده او اللهم ان تهلك هذه العصابه الله تعالی دا لکه یو موټی خلک دی که دا دې غرق کړه او که دا دې تباه کړه لن تعبد بیا به ستا په ځمکه کې د نن نه پس ستا عبادت ونه شي او بل روایت کې دا راځي چې بله جمله یې ځل دا وویله الله تعالی د
استاد اخیان چې زما عبادت ته د سوي یا تعالی اسماء غلط الله تعالی کته د شغوار چې زما عبادت ته ونی شنو مدا خلق کله خلق لګه او بیا مدد وکړو او کته دا غواړي چې ستا عبادت ته شي په دنیا کې نو بیا دې خلق له مدد راځي ودته یو جمله په دې کې بیا سوچو ان شئت الله توبت ان تهلك هذه العصابه لم توبت في الارض بعد اليوم کدا خلق دې هلاک په ستا عبادت به ونی شي دا عبادت څه ته وایي دا عبادت څه ته وایي عبادت دغه ته وایي چې دا خلق کوي پته ولګي چې نور خلق هم پاتې دي په مدینه منوره کې هم خلق پاتې دي ورته معنا دا چې مسلمان په میدان کې د کافر نه شکست وخوري مسلمان په میدان کې د کافر نه شکست وخوري او مسلمان چې دی هغه الله تعالی مدد هغه سره شامل حال دی ولې معنا دا چې غلبې نه بعد چې کوم عبادتونه راځي دا عبادت نه دی با الفاظ دیگر الله تعالی د مسلمان عبادت دی پیغمبر باندې عبادت دی چې مسلمان سرلوړی عبادت دی چې مسلمان غالب عبادت دی چې مسلمان د غیر مسلم د لاس لاندې د کفر د نظام لاندې چې عبادت کوي دغه پسمن عبادت دا الله تعالی ته نه دی کړی دا عبادت د یورپ یو خلکو موږ دا تاسو کوو یره د مسلمانان چې کله په وسطاسو د افریقا په ټوله په هغه زمانه کې لیکل شوی دی چې مسلمانان غالب دا وی لاس اوچتو مو دا کمزوري یو د کمزوري لپاره صفقه لیکل غواړي نو د اسلام په صفقه نشته یا مسلمان ته د اخر کې اخر چې د بل چا د لاس لاندې وسیږي مسلمان ته همیشه اسلام دا تلقین ورته ورکوي مسلمان ته همیشه اسلام دا تعلیم ورکوي ته همیشه غالب چې ته مغلوب یې نو تا دا ژوند بیا ژوند نه دی ستا عبادت دا عبادت نه دی بس دا یو جمله ذهن کې یاد وساتئ ګنې بل یو عالم نه چې چا باندې اعتماد دی هغه ته تاسو کوي چې یاره د دې حدیث د دې جملې څه مطلب دی چې الله تعالی که دا خلق دې هلاک کړو ستا به بیا عبادت وشي نور خو خلق به عبادت کوي څوک خو به څه وایي که نه څوک موضوع خو به څوک کوي که نه نو دا به بیا څنګه عبادت نه بیا د بل چا نه مې تپوس وکړې ستا په چا اعتماد دی او د دې جملې مطلب څه دی د دې مطلب هم دا دی سبا د دې نه بل هېڅ مطلب نه دی چې الله تعالی په مسبانه د هغه مؤمن دا علامه اقبال چې وایي چې عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب الاولاد نہیں ہے مومن نہیں دا څنګه مومن دی چې د هغه په لاس کې اختیار نشته دا څنګه مومن دی چې هغه دشمن د کافر د نظام د لاندې ژوند دی دا د اسلام طریقه نه ده اسلام د دا چل نه دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا وکړه او بیا الله تعالی د دې دعا په جواب کې وی چې زه به 1000 ملائک درلېږم 1000 فرشتې به درلېږم او بیا خامخا نور خلک کورس ابن جابر یو سړی و چې مدینه منوره باندې حمله کړې وه د مدینې منورې مال یې کړی هغه بیا د هغه په باره کې اطلاع راغله په دې جنګ کې د اطلاعات ډېر زیات دي د هغه په باره کې اطلاع راغله چې ما هم ځان سره څه کسان راتللي دي او زه د قریشو ملګرتیا صحابه کرامو ته چې کله دا پته ولګېده چې هغه کورس ابن جابر ته روان دی په دې جنګ کې ډېرې عجیبه عجیبه کیسې شوې وې دا شیطان چې دی ابلیس څنګه د نبي علیه الصلاة والسلام د کوره د ایستو صاحب ته کېنه مطلب ته دی تاسو شي دا ورته ولاړ دی د تجربه ټول ولېږه دا خلکو عجیبه ځای نو دا کورس ابن جابر مبارک دا ابتلا راغله چې دی راغلی دی دلته او دی به قریشو ته مدد ورکوي قریشو ته دی مدد ورکوي داسې بل طرف ته چې ګورئ نو سراقه یو سړی دی سراقه چې ابو دا کیسه کړې وه د دې سراقه په شکل کې ابلیس راغلی دی ځکه چې د بنو بکر یو قبیله ده دا قریش چې کله د دې مکې نه راوتل دا لښکر چې د مکې نه راوتل نو دې خلکو سره دا غم و چې یاره دا مکه ما زموږ د خالي پرېښوده او هسې نه چې دا بنو بکر یو قبیله ده د هغې سره زموږ دښمني ده که چېرته دا بنو بکر قبیله ته د دې مکه باندې حمله ونه کړي نو دا ابلیس ته خو دا پته وه نو ابلیس د سراقه په شکل کې راغی او د یو کس غالبا حارس یو کس دی د هغه په لاس کې لاس ورکړو هغه ورته ویل څوک یې ویل زه سراقه یم ویل ته څه دپاره راغلی ویل زموږ دا خیال دی چې بس تاسو سره د ملګرتیا وکړم تاسو د صحابي خلاف لګیا یې او د صحابي خلاف تاسو لګیا یې جنګ کوئ او جنګ روان یې چې موږ هم تاسو سره ملګرتیا وکړو بیا چې کله دی مکې بدر پورې ورسره راغی چې بیا کله ملائک میدان ته راغلل او ده ولیدل ملائک نو د هغه نه بیا لاس دې بیا خلاص کړه او چېرته چې اوس نو ګرم جنګ دی په دې اوسه پورې ملګرتیا نه کوو دا اوس راته تښتي
أقول بدي شنك يوم درس قلنا ودير عواج أمك إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله زدت سينا ملطنيني دول الله تراني يريم أو بيا لا سمندر لسان ورواجه بدي خطوة دي كي ليش إنكار من غلط كده ده ملائكة من دل تقراني شو سمندر لسان ورواجه ده سيدا كوز ابن جابر مبارك انتظار على جديد ليش كده فكير لقريش مدركيه الله تعالى ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة فدا ابتلاء غلط أول خدا ابتلاء نشتا فدا خلط تكون ضراني ودخل زينة تاسو لمدد راني نزل تاسو لبيك ينتظر ملائكة راولينا ينتظر ملائكة راولينا دا ملائكة صحابة كرامو لنور خلقوا بخمون استوكوا لدني حتى كي عباس رضي الله تعالى عنه كذلك حضرت عباس دا يوم أكسواري راولي نقرأ يولي حضرت عباس الدوي تبيع المدينة منورة درامه حضرت عباس الدوي تبيع زوجي جاهر كله من أسرع قومني وتجاهر كله أما هو داش سبين أسمه خيسته مزجا أو داش خيسته لأمام غير عمله ده مخرج كم شو لخد ده السوق سبين رانو بداش كفاه رام على سرع نشتا أجازة جاني ولا ما أنا سرع بعده خارج ناقص هذه عن سواري ويا دخل بينامر ماني ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم تعالى عباس يقول لي مني ولا ده ماني ده مني أو يقول له فدير أو يقول له فمالي ويقول له بكاية ما هو أجازة جاني ولا هو جانا بيقول ما نتمي دين دافع دولة كده بعد صحابة الكرام اللي النبي صلى الله عليه وسلم كشفوا واقع بيان كده يوسف بس هو روان شو بس بيكتب ما بالكرة جماعة ولا تقول راح لا سوى لا دعنا مخي تبيكتب ما تقول راح لا سوى مخي سوى بروتول زبرنا ملا بخباني كورا لقينا له كورا أو دعنا خبيث كل مكمل أو عشرة تقولي جزار بخكار هذا كوري جزار بخكار هذا كجار بخباني جوال بعد خطبة الملائكة أوازنا مورد ذي أقدم حيزوم والبخشة فدام تبلغ إذا أواز تجاو ولا حيزوم تجاوي أوازنا خلق واويه وجارنا خلق ولد خلق دخل ولا غير داج داج شبي كده لا بلجأ كده الله تعالى رتونا مش وسيم مدد ده بدي ما كمان زمان كده من رسول الله صلى الله عليه وسلم بريك جكم تكنيك أو كم طريقة اختيار كده وعدا ولا تبدل كده كوي بدي يقوم على حمزة ولا بدي يقوم على حمزة ولا أو ده مشركين ولا رجع يقوم تبدل أو الناس اللي أنا أقول أسود بن عبد الأسد فوجودة كلا يوم التبخ شو أولا ناس رجع أوله أسود ما تقول لك إذا جديد تجي من الرجال أو دار اللي وقول جاثر لك جاثر ليري تسوي فوق مش بيزود والخرابي هذا خمسة وليها أبوه أنا مسلمان حفظ لك ولي الدار أسود وي كذا ميدان تروه وإذا بدأ يستاسر اللي حوز ده ومو بس بخبر أسكم يا مبرم ويا بدأ وقول ده عشان استاسر مبخي بدأ استاسر ما دوبونا بندمه أولين يقول حضرت حمزة رضي الله تعالى عنه وجه وطول اليوم الخراب مقابلة كده أقعد حضرت حمزة رضي الله تعالى عنه يقولون جزار كده لما يخبر عن إيواله دخبيت كفله وده بلا بجد أسود بن عبد الأسد كده كاميرا كده خبر قسم فلس ما يقول النام رسول خطبه ده يوقف بني يقول مزار رسوله أو جزار رسوله قد ما وقف ولا حضرت حمزة بيا ورسول الذي بيت جزار كده وقال يحوس كيرا شوله مطلب داره إذا هو ما ندا قبضة ولا ده أهمية كبيرة الوجود على رجل الدول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدبير الوجود على رجل الدول ولا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ هذا سفور ترتيب لما كي قريش كثير نو خبر عليه بس يجمع وصل له ولا وقد كان ببيع حبلك النبي صلى الله عليه وسلم لا سفور ترتيب بينزل هسي جوري بدي عربية تبكي لفوج يوم وي خميس نبي الله صلى الله عليه وسلم تكلم بدي خيبر على وطن بدي خيبر خلق كرافاش ده شوي كده جعل ولا يمشكات كده حديث كده جهاد محمد والخميس محمد والخميس محمد صلى الله عليه وسلم ده أول سنة مكمل فوج ده فوج ده ميبقى بينتهي سيبي يوتا بيبي قلبه أو بالكل سلو ما ينزبط لكن بقى دير أهم تسليم هيك بمكتيبي دير دام مطول إذا وقت ذلك فقاعدة يوم ما يمنوا يخيطر كما يوم تستل الدعوة يوم ما يساروا يوم الساعة شاطروا يوم مقدمة الجيش
مقدمة الجيش لا بمخي ونقول نمخي هراول دستة ورطول نقول نمخي ونقول دستة نبيع كده يوتا دا فوج مكان جنب كماندر کو ودور نو چت کماندر چبو سالار اعلی چبو هذا پتہ جو بنے وقت وہ چت دا حملے حکم دے دے میں منے والا دا حملے حکم دے کہ میں سری والا دے دسورو دستا بجدا لیو طرف جدا دے میں تدا طرف نراشا دے طرف نراشا دا بیا دا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول فوج په منځو حصو تقسیم او هر حصے د پاره دا الله جنډا او الله کماندر مقرر بیا چې کله دا خلک مخامخ شو رسول الله صلى الله عليه وسلم پوری دبرنا پوری ولا فوج دا ترتیب برابر کړل کدی کې دا کافرانو طرف نه درې کسان راووتل دې ته مبارزه ویل مبارزه درې کسان راووتل یو عتبه یو شیبه یو ولید ابن عتبه وترونه یو وراره یو پلار یو تر او یو وراره دا درې وراره راووتل نو مقابله لك كسان روله فخامخ راشي نو دا انصار نو دا عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه يقول لي دا هو توي چې هغه تاسو شوکه فخامخ روله دا د ګورې فوجونو بار ته صف ولا او د صف ولا او ما د جمع میدان دې کې اول بداسي مبارزه کې رايو یو کډوت په صدرې دې کې سبا جنگ کوي دا د ورستو حمله کېده إذا عتبة شيبة دي روت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه جبر عليه أخذ ويز عبد الله بن رواحة بين كبلة بين مدينة منورة إسحاق صدق تسمع على مقابلين إيه تاسر جامع نيم راحلي هذا ما قد توما جامع شو هذا ما أخبر خلق قريشان بنو هاشم شو يا محمد صلى الله عليه وسلم لما عمل مطلب وزمان السر وزمان برابر خلق ما ضرب باسا النبي صلى الله عليه وسلم وينا وقرا وعلي حمزة أو عبيدة بن حارث يوم النبي صلى الله عليه وسلم ترى أو ترى زمان ويدا ونزه ندير وقت ندا عبيدة بن حارث لو مر لك مشهد ندي عتبة مكان القرآن عبيدة بن حارث القرآن حمزة رضي الله عنه شيبة القرآن أو علي رضي الله عنه وليد القرآن دې درې وړو مقابله شو عتبه او عبيده دا عتبه په د وجود د ډېر زیات مضبوطو نو دا عتبه دغه دې دا عبيده دا ټول یو سره مقابله کوي خدای د عبيده ځخني دا عبيده ځخني حضرت علي والنبي دا اول زمان وليد بن عتبه خطر فاول گزار ولید بن عتبه حضرت حمزه وکړه هغه فاول گزار باندې شیبه را پرېښ نو شیبه او ولید خو دواړه قتل شو بیا دا حضرت علي او حضرت حمزه دواړه حضرت عبیده خواړه او په دې باندې په عتبه باندې گزارونه وکړه چې حضرت عبیده حضرت نشه په لګېدلې و نو سات لاسه لګېدلې باندې لاسه لګېدلې نو ته په شاه باندې راوښته عتبه په دا عتبه په مرګ سره حضرت علي او حضرت حمزه دواړه ورتیاو او بیا دې په شاه باندې راوښته او بیا دې بیا درې ورځې بعد مخ شوه د جنگ بدر نه بعد په بدر کې بدر چې بیا وشو دا بدر جنگ چې کېده دا ورځ د جمعې ورځ ده او ولسم رمضان ده ولسم رمضان ده او جمعې ورځ ده نو دا درې ورځې بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په میدان کې باقي پاتې دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه او دا نه دا طریقه جوړه کړه چې کوم ځای کې د جنگ وشو هغه درې ورځې پاتې کېده چې دا کله دې د مکې د مشرکین او د قریشو وکړل چې عتبه لاړ او شیبه لاړ او ولید بن عتبه لاړ نو په هغه په ډېر غوسه کې دا طرف نه یکبارګي حمله وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته راکوشو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دې حمله شروع وکړه په دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم راکوشو او صحابه له ټول نه مخکې قریب دشمن ته نبی صلی الله علیه وسلم اول ملاس کې خبر راوښتي او دشمن طرف ته ورشي بشاعر الوجود الله لله تبارك دا سپیره کې خدای پاک او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د عامه حمله چې کله دې حمله لپاره راغله عامه حمله وکړه وکاو ابو جهل په دې روز قیادت کو رسمین اسمان شو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل دا صحابه کرام ته ویل چې په مشو باندې گزارونه وکوي چې کله داخله درانځ دي شي دوی به وخت نه راوځي کوم پرې کوم کارونه دي لري
چې درته رانږدې شي نو په غشو باندې به ګزارونه کوي، غشي به ضایع کوي نه، غشي به ضایع کوي نه، داسې په نښه باندې به ګزار کوي، داسې اندازون ګزارونه به نه کوي چې غشي خو ظاهره خبره ده چې څومره محدود شی دی تا سره ډېر بل ځای حکومت راځي نه، مدد خو راځي نه، نو د دې غشو به حفاظت کوي، بغیر د نښې نه به په چا باندې ګزار نه کوي چې پوهېږي چې ګزار به هسې ځي ګزار به نه کوي او چې کله ته رانږدې شي نو بیا به په توره باندې ګزار کوي. دوی یک بارگی برای مسلمانان برای فوج باندې چې حمله وکړه، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرامو ته جواب خبره وکړه چې اوس به تاسو ټولې راوباسئ، نو دوی ولا یو دغه وټمبه د دښمن دا فوج او بیا نبي علیه الصلاه والسلام یې شروع کړو، اوس به تاسو بیا ورشئ د هر طرف نه، یعنې دا چې څومره خمیس دا څومره حصې د فوج وي دې ټولو ته یک بارګي حکم کړی تاسو به شامل او بیا په دې کې الله تعالی چې مدد وکړي مسلمانانو سره 70 کسان دا وینا مداران شو، ډېر لوی سرداران. ابو جهل دا ابو جهل هغه شخص تاسو ته پته ده حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ما ته فاق دواله کان ولاړ زمونږ دا جهادي ملګري نه دي دا چې کوم جهادونو دپاره تقریرونه کوي خفه کېږئ به نه، نو دوی داسې وایي لکه داسې ماشومان لکه دې ماشوم ته ګوره وایي داسې واړه ماشومان، حالانکې تاسو دا یو معاذ دی، معاذ بن عمرو، دا بل معوذ بن عفراء دی، نو دا په دې کې دا معوذ بن عفراء چې دی د جنګ بدر نه مخکې نبي علیه السلام د ده په واده کې شریک شوی دی، دا داسې ماشوم نه دی. زمونږ دا ملګري به یاد د کشمیر دپاره دغه دپاره دا د سکول ماشومان دی، دا د سکول ماشومان چې د مور او پلار نه یا د سکول نه مرور شي که نه، نو دا به بیا لاړ شي لکه ټرېننګ کیمپ ته به راشي، دا لکه په دې نو دا د هندوستان دا فوجیان چې دي دا ماشومان د سکول نه مرور شوي راغلي دا په دې کشمیر کې دا هلته لکه چې ناست دي، دا ته ماته په دې باندې ګټئ. دا بله خبره یاره چې د دغو د حضرت معاذ او د معوذ په شان د جذبه ده، خو دا جذبې ټیک ده، خو دا جذبې په کار ده چې دا د سبق ته متوجه کړه، دا جذبې د مور او پلار خدمت ته متوجه کړه، دا جذبې د نورو کارونو ته متوجه کړه، ستا د دې خبرو کار دی، بیا دې تدبیر شي که نه، د هغې نه بعد به بیا ګورو چې کله بیا د نظام د ټینګولو شي، دا د سکول د ماشومانو کار دی، د کشمیر په ما د سکول ماشومان دي، دا نور خلک به څه کوي، دا دوی مراعات چې دا خلک به څه کوي، دا به تاسې ګوګان دي. بهرحال هلته هغوی ماشومان نه جمعېږي ما سره، هلته ما سره باقاعده فوج جمعېږي او ته ما د هغې طرف کې ماشومان روزي، د سکول نه ماشوم مرور شي د معاذ او د معوذ په شان جذبه ده، نو دا دروغ هم مه وایئ، د معاذ او معوذ بالکل وبخله ماشومان، دا وبخله ماشومان و هلکان حضرت عبدالرحمن بن عوف وایي چې یاره زما خواته ښه مضبوط خلک وه، تکړه ځوانان وه، نو دا هلکان دي بې تجربې، نو دا بې تجربې واړه دي، دا به څه شی وکړي، د سړی ملګرتیا په داسې خوند کوي چې سړي سره کلک ملګري او بیا په دې کې د حضرت معاذ اول ورغلی دی، معاذ ابن عمرو دی اول ورغلی دی او هغه په خپل اس باندې سور دی او د هغه چار چاپېره ډېر خلک خو دی ورپسې ورغلی دی او د هغه په لاس باندې ګزار کړی دی، چې په لاس یې ګزار کړی دی، د هغه لاس یې باندې دی، د هغه سوی لګېدلی دی، د ابوجهل هغه په ده باندې ګزار کړی دی، هغه په د لاس باندې دی، د لاس نه ده پورې ژاڼ دي، ډېره وخته پورې خو دی د لاس داسې ژاڼ دي او په دې بل لاس باندې دی توره چلوي، خو اخر بیا په دې پوه شوی دی چې دا لاس سره نه ژاڼ دي، دا د ما په دې لاره کې رکاوټ دی، دا لاس یې د شپې لاندې کړی دی او چک یې وله ورکړی دی، دا به له داسې ګران کار دی، داسې په خولې په وینا دی خام کار دا هم په دې ګوته کې ځینې راشي پرون ما دا مقام کټول دا یو ځای لږ غوندې خوږ شوی نو بېګا د بیا د یوسف سره به داسې لګېدله ما به وایي چې دا بیا راته دا رایاد شي چې مسلمانه دا د لږ ځای دی او تا ته داسې احساس کېږي چې دا داسې خوږ شوی دی او حضرت معاذ لګې او لاس د خپې لاندې کوي او چوپ له ورکوي دا ستا پسې لاس ځان دي دا به راپسې دا ځان بیا د دې نه بعد د نورو ډېرو جنګونو کې شریک شوی دی د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې دی بیا شهید شوی دی دا معوذ دی بیا دی لګېدلی ته بیا دوباره بیا دی ګزار کړی دی دا ونه په دې سر ګزار کړی دی بیا حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه تللی دی لګېدلی دی چې ورغی وایي چې زه ورغلم او په دې ابو جهل کې د عصا وه بیا زه ورته په دې سینه کېناستم چې په دې سینه ورته کېناستم ما ورته ویل چې واګنه ابوالحکم ابو جهل بیا راته یې ویل چې ملک ډېر لوی تخت کېناستې دومره ابو جهل رښتیا ابو جهل هغه مو سره ډېر بیا راته یې ویل چې په ډېر ښه تخت کېناستې څوک یې ویې ما چې عبدالله بن مسعود چې د کوم ځای یې ما چې د مدینې یم ښه ما د عبدالله بن مسعود د مدینې نه وایي عبدالله بن مسعود د مکې کې دي د حفظې ساتلې ویې ما ویل چې هغه حفظې چې مې ساتلې په مکه کې هغه
وراته وی د بيزيو ساتونکو بچیا مړې د چت ځای کې ناشته او وراته وی نور ارمان مې نشته فالکان مطلب چرته سم تکړه سړي وځلې وې کنه لا بیا په خوا فالکان مطلب لما د دغه د مقابله کې نو هغه مطلب وراته وی نور څه چلو شو په چې الحمدلله مسلمانانو ته فتح ملاو شو وراته وی چې په جنګي خدای نو وی بیا مې د اثر کړو دا چې کومه خبره دی هغه خلکو لیکل چې وی چې دغه ښکته کم کدا په ما چې ته ولې د والله عالم ما باندې دې چې ته ورته دې په سلمو ګرځې دا وما یدا په کوم دغه د مقررین وی ته نو کې وی چې وته وی چې د ښکته کې لکړ کې چې په چت ښکارم کوي خدا ما د تاریخ په کتابونو کې دې چې ته ولې نشته ممکن ده چې ته بل مخه راشد بارها دا جهل سره د کټ کو نبی صلی الله علیه وسلم نه راوړل دی دا سره بیا رسول نبی صلی الله علیه وسلم کته دا ابو جهل هغه لاش کوي هغه لاش مسره کو کټ کړو نو چا لاش په جنګ صحابه کرام نبی صلی الله علیه وسلم کوي د خدای پیغمبر الله شي په پیژنه چې الله شي کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چلو کې دا خیر دې نه دا د خیر په دا کومه په دې باندې یو مخانه زخم وګوره مخانه زخم دې صحابه نبی صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر دا د ابو جهل د خیر په دې دا زخم مخانه څخه یاد ودا دا چې رسول پیغمبر شوی نو صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجه له یو رشتہ دار په ځای کې ډوډۍ مسموله د له په امرانه نو دا څه خبره تاریخ راغستله چې خبره سره خبره ما خاطر نه کړو دا ابو جهل من الله سره د خبره ونی په چل په دې کې نه درو کوه جواب دا دای ما نو به چې بیا دا دای ما د دې په اول کې خپل 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 مودل د ابتداء وایي چې څنګه راغله به وګوره د دې کې په معنا څه نه دا به ما په اړه وایي چې دا هم کړی نبی چې موږ ته نو واقعي ده هم پکې نبی راځو او نبی له رسول الله راو او په دې دا ده امیه چې کوم امیه شوی د خلاف دام مکه دې صلی الله د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ سره معاهده کړو چې کله مکه معظمه کې خبره شوه نو زه دار بچوم او مدینه کې خبره شوه نو زه ما بچی عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ وایي ما د غنیمت صغیر راغستې ما چې دا مرکز ته یو صغیر مې لیدلې صغیر مې راغستې چې مې کاته امیه ولال او شوی ورسره علي دا رسول علي مې دا ټول ولال او یریږي چې اوس تختو نو چېرته ولادت یو هغه د بر نه یریږي او چې ولاړ چې ونیسي نو بله به ونکېږي مذهب نو ولاړ وایي ما ته یې وایي چې یاده کړه عبدالرحمانه دا زغرې پرېږده او ما ونیسه ما ګیر کړه نو زه به د خیمه پیسې به درته پکې ډېرې میلاو شي او بل دا دی د بر نه بر شي وایي ما هغه زغرې واچولې او دې مې رااشار کړم چې مې رااشار کړه په دې کې حضرت بلال رضی الله عنه هغه راغی امیه ولید او چې امیه ولیده وایي لا نجوت ان نجا امیه چې امیه بچي بیا خو زما د ټوله نسبت بدل نشي وایي ما ورته وایي چې ما ورته پناه ورکړې ده وایي بلال مې چې نه پناه خو نشته وایي بادام سوالو ته وایي چې راځي راکړه وایي ما امیه ته وایي چې منډه وایي امیه منډه واخیسته ما پسې منډه واخیسته امیه د موجود ډېر مضبوط منډه نه شو والی اخر کې راپرېوتو چې راپرېوتو وایي ما ته وایي چې بچ کوم نه وایي زه راپرېوتم ځان دې بره وواړم بحضرت بلال رضي الله عنه تور ابوست او زمان د وجود د لاندې کړي تور داسې چخاو او زه په دغه ورته نه بلم او یې دې کې هم ځکه کړم وې بیا کې بلال ته وی چې بلال د ما کار دې خراب کوم یو نه لاړه غزبر بلال کې په یو پر نبی له سلام سره انعام راغلی چې ما کار دې خراب دا طریقه وشمه په بدر کې او یا کسان یې راغلول او گرفتار بیا په دې کسانو کې چې نبی له سلام درې ورځې تیرې کړې نو دوه غټې باندې خبرې دا اوس چې یو دا مولداران چې کوم دي څلوېښت کسان څو کسان یو ځای ورځي څوک یې څلوېښت څوک یې څلېرویشت کسان دا غټ غټ سرداران یې وکړل او هلته یو قلیب یو سوړ کویو وچ کویو هغې ته یې ور واچول بېله بیا نیوله او راښکلو یې هغې ته واچول نو درېیمه ورځ باندې نبي علیه صلات وسلام راغی او د هغوی په غاړه ودرېد چې کله روانېږي واپس راځي هغوی په غاړه ودرېدو إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الله چې موږ سره وعده کړې وه که نه دا خو رښتیا شوه فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا تاسو چې خدای وعده کړې وه څنګه چل دی وشوه که ونه شوه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله
تلداش خلق سنة خبرك إيش يا مموني دي أو غناوي نبي السلام يتعامل خاوي يعني مطلب داري لذلك نبي السلام موجزة شوى كان يموني سده وذلك نبي السلام موجزة جاء الله ونواره سكت يا الله ولا يوم سلام ولا التبع قبر في كليم كذي بسزار من الإفتار أو بالترم أو الله نبي السلام أواز ونواره نبي السلام التربور منه شكست في خلنا ليه فتح ملا وشوينا وتا يوسهني تكليف دبارة صلاة إسمانية شمال تدولا ودي يوسهني تكليف دبارة وما نبي صلى الله عليه وسلم خبر يقولي كدام وتزماد خبر متواوي لأن الإسلام دبارة وسهن كي وصصاتل الإسلام ده وجنا دشمن دبرك وصصاتل أو دشمن ده شيء فحرب آخر على أزياء وركول دا ورې دا پیغمبر دا سنت او دا طریقه ده هم دا د قلیب په غاړه د کوی په غاړه چې دا خبره اوري کنه دا زين مساده نبی له سلام رحمت للعالمین ده وزر خلق دنیا د رحمت للعالمین او نبی دا هیومنزم ولا نه دي دا نو سره د هیومن د انسانیت نه نعوذ بالله خدای جوړ کړی هیومنزم یو فلسفه ده چې هغه وایي چې په دنیا کې انسان نه و دا انسان د لپاره د ارش دین او انسان قوت دی او انسان قدر دی او انسان ارش شي دی او بیا الانسان سره مینه پکار ده بیا کله صوفیزم هم سره خپل هغه شامل کی یو یو انسان سره مینه پکار ده سیم د خپل بچی او د خپل زوی سره مینه پکار ده چې زوی په ګندګۍ کې په ډیران کتوري کنه نو داس ښکارو دا ځانګړی ښکاري راوړي خو له دې مخکې به ویل یو پاکه ده باقي کنه به په کې راځي الإسلام ويجي منا كمان الإنسان سرا وجباتي وصل منا وجبالي إنما المشركون النجس مشركان جدني كم سرا منا نجس توحيد لا كلمة ده الإنسان سفاكي تسمعش اليوم سرا منا جوابنا تبجي منا وبندر إسخان تسمع يوم تبخت إسخان يا بيبي هذا في قلوب تبخت إسخان وكل يوم تقول مش في كل ولد تقول مش في كل ولد ده بجي في قلوب هذا يقول لقام داش الإسلام فلسفة هذا دار النبي عليه السلام لا خبر في هذا الساعة رسول يا حضرة عائشة رضي الله تعالى عنها وين النبي عليه الصلاة والسلام بدأ سنين يلي جدا غير خب أوري النبي عليه السلام بدأ يلي جدا غير خب ويجي على أن النبي عليه الصلاة والسلام وقتي حضرة عمر رضي الله موجود حضرة عمر دي خبر أوري ده جدا أوري ده أوري ده معجزة ده خلق عادت ده عادتنا بلاء وخبرات الله تعالى هي السزا بتقول ده مرة خبرات يا النبي صلى الله عليه وسلم روان شو فلا رجل بقى شانه وكذا عقباء سويد أبو معاذ عقباء جد النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة شادرة شوية أو كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدأ وقت نبير عليه النبي صلى الله عليه وسلم قد بالكل شادر كبيرة ملائكة شوية والنبي صلى الله عليه وسلم بكم أو طاير أو أكم أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه رانا وقال دكور أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وسلام عليه وجهه جاءوا جماعة رب الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه دون هو جاء بيوش شو أو بيا بيوش كتور كرانة بين نقوس كل محمد صلى الله عليه وسلم مبدأنا وقبل أبي معاذ النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقفهم عليه لا سنة ولا شاء ورد وخلوا جادير رضي الله عنه لا يسبتوا لا تسألوا يعني المخي ولد النظر ابن حارس أمام لكيديانته النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر نمسلوه نظر ابن حارس مصريره شدوا من مكان من زمان النبي صلى الله عليه وسلم خلاف دار من النبي ولا شيرون بين النبي صلى الله عليه وسلم أو تلهم إيران تا أو ده أبو دينا جرسلم ودستنديا كثير علوه يوم لديدون كده ما راستوا شرابنا بخلق تقسيم أول بمحمد دركم ده دري زماني كشي كي زمان ده دري زماني كشي وكم وقدر ما نشخوريس كيفنا أو زمان ما نتبرد الدنيا كم لبوما أو شراب من دربان اسكم النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة كذي نظر بلاك ومن الناس من يشري له الحديث ليضل عن سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم يدرب سروه نداوي إذا ما وعلم على ماشومان دي فمن من يسيب يا محمد محمد هذا ما ماشومان بس ما وعلم على بتشي كتاب يبين إذا ما ماشومان بس كتاب يا رجيب فريد ماشومان النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا أبدا نور مكتوب يوم روايات حضرت عبد الله بن رواحة يوم روايات حضرت يعني في ذلك كل الجزار لكن يمسلون أو لا باقي أو يا كسان مدينين من أولين تراوستل أو يا داخل في الجرادة يا قائم نور وسليم لا مدى شيء إن شاء الله ولد السباب نسكن وآخر دعوانا